السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو د قیامت نه راښکاره شوي دي چې نن سبا پلاران راپاسي او خپل بچي په خپل لاسونو باندې قتلوي. ملګرو دا دردناکه واقعه په بونیر کې راپېښه شوې ده چې هلته کې یو ظالم پلار راپاڅېدلی دی او خپلې درې ماشومانو لوریانې ډېرې بېدردۍ سره قتل کړي دي او ډېر سخت ظلم یې ورسره هم کړی دی. ملګرو دا پلار په څه خبره مجبوره شو چې خپل ماشومانو بچو سره دومره غټ ظلم وکړو او خپل د تن غوښې په خپل لاسونو ځان نه جدا کړلي. نو ملګرو ټول معلومات در سره زموږ د ویډیو کې خامخا وګورئ. که تاسو زموږ چینل کې نوي وئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر ژر در رسي. ملګرو دا دردناکه واقعه په بونیر ډوګر علاقه کې راغلې ده چې هلته کې یو بدبخته یو ظالم پلار یو وحشي پلار راپاڅېدو چې هغه خپلې درې لوریانې ډېرې بېدردۍ سره ووجلي او ډېر سخت ظلم یې ورسره هم وکړو. ملګرو دغه درې لوریانې ځان سره د چکر دپاره یو غره ته بوتلې او د هغه غره نه یې درې ونه لوریانې راغوزارې کړې. خو چې کله هم پول تفتیش وشو نو هغه پلار ویلی دي چې ما په دې وجه باندې د خپلې درې لوریانې قتل کړي ځکه چې زما زامن نه او ما دا نه غوښتل چې زه به د خپل درې لوریانې په کومه طریقه باندې غټوم ځکه چې زما خو کار روزګار هم نه و. ملګرو د رزق واده الله پاک کړی ده، انسان نه راکړی. د دې ظالم دومره سوچ نه و چې دا ما چې الله پاک دومره بچي راکړي دي او د رزق واده الله پاک کړی انسان نه راکړي. دا درې ټیمه روټۍ خو الله پاک زناور له هم ورکوي، الله پاک ټول مخلوق له ورکوي. داسې مخلوق شته چې د هغو ورځ کې په ټرکونو خوراکونه کوي، هغو هم الله پاک رزق ورکوي. او دې ظالم دومره احساس ونه کړو چې زما کوم دا درې وړي بچی دي چې په دې باندې خو د الله پاک هم حق نشته او دې ظالم ډېرې بېدردۍ سره قتل کړي. ملګرو حکومت له پکار چې دا ظالم پلار دی ولا سریام د بونیر په دغه بازار کې پانسي کړي شي چې خلک د ده نه عبرت واخلي ځکه چې دومره غټ ظلم خو به هغه پرغون هم نه کړي. ملګرو زموږ طرف نه دغه معلومات په ستاسو ډېر خوښ شوي وي. د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر ژر در رسي.